یو بادشاہ او هغه بادشاہ داسې و چې د الله د وحدانیت نه منکر و د رب ذوالجلال وحدانیت یې نه منو دغه بادشاہ سره یو جادوګر او کاهن و هغه به چې کوم ځای کې جنګ کو دغه جادوګر به هغه ته حال احوال ویلې چې دا دی د هغه سره به مرسته کوله کومه علاقه به فتح کوله د هغه مدد په ورسو وخت تېرېدلو دغه جادوګر چې دی بوټا شو کمزور شو باچا ته وایي چې باچا سلامت په دې خپله رعایه کې مال یو ذهین ماشوم وګوره چې زه هغه ته د خپل د جادو د حربې وښیم کو سبا زه نیمه چې هغه ماشوم ستا مدد کوي بادشاه والا په خپل سلطنت کې یو ماشوم وکتو هغه ماشوم به راته د کاهن سره به د سبه د جادو د حرب او پن زکو دغه ماشوم به چې په کومه لار باندې تېرېدو په دغه لار باندې یو راهب به په خپله ګرجه کې د عیسی علیه السلام د دین درس ورکو او دین عیسایت چې دا په حق باندې ځکه پیغمبر اسلام له تشریف نو راوړی دغه ماشوم په د راهب تېرېدو هغه به ښایسته خبرې کولې یو ځل اسې دغه راهب خبرو ته کېناستو او د هغې خبرو پې اثر وکړو ماشوم به راهب خبرې واورېدې لا بړ خپل استاد له جادوګر له ورته به وی ولې لیټ شوي د کور نه لیټ ووتم چېرته به جادوګر نه لیټ رالی وي ولې لیټ شوي جادوګر لیټ کړم په منځ کې به چې دی د کوره ته دغه راهب خبرو ته به کېناسته هغه سره به یې وخت تېرېدو دغه روټینو تېرېده ماشوم به راهب لمتو جادوګر لممتو سګوري ورځونه یو ورځ دا دی چې په کومه لار باندې ته په هغه لار کې یو اژدها ده یو غټ مار یو اژدها ده او خلک د هغې لارې باندې تګ راتګ چې دی د دغې ځناور د وجې نه د دغې بلا د وجې نه تر کړو خلک ډېر پریشان او دغه ماشوم چې کله دغه مصیبت ولیدو یو څو کاڼي راخلي او رب ذوالجلال نه سوال کوي اله العالمینا کو ستا دغه راهب په حق باندې وي نو زه دا کاڼي خوشې کوم او دا بلا پې مرداره کړي هغه ماشوم چې د هغه کاڼي خوشې کړل او هغه اژدها چې د هغه په هغه ځای باندې مردار شو خلکو چې دا منظر ولید او د خلکو په زړونو کې د دغې ماشوم یو قدر او منزلت پیدا شو چې دا خو ډېر رسېدلی سړی دی نو هغه ماشوم به خلکو قدر و منزلت خلک به راتلل هغوی باندې به دمونه مچول یو روټین روانو ماشوم به راهب لمتو بیا راهب ته قصه وکړه چې دغه صاحب چلو راهب ورته وی بچیا چې هر رنګه حالت در باندې راشي او زما ال به چاته نه وي زما ال به چاته نه وي د بادشاه یو وزیرو او هغه په سترګو باندې ړوند و دې ماشوم له الله رب دا کمال ورکړو چې د چا په سترګو به لاس راکاږه رب ذوالجلال به هغه سترګې راوبولي دا بادشاه وزیر هم الله راغی او بچي ته وایي چې ماشومه زما په دې سترګو باندې دم واچوه چې رب ذوالجلال ماله سترګې راکړي هغه ورته وایي سترګې به خو په یو شرط چې د الله جل جلاله په وحدانیت په ایمان وروړي هغه وزیر چې دی ایمان یې وروړو پټ چې د دین عیسایت قبول کو چې کله بادشاه ته پته ولګي وزیر ته وی چې دا ستا سترګې په څه ټیک شوي دا هغه ماشوم را ټیک دی هغه پې دم واچولی او ماشوم یې روغتو چې ته څو خدای وي زه یو خدای منم زه یو خدای منم بل څوک نه منم وي تا ته دا تعلیم چا درکړی ته به جادوګر له تلې راتلې وي خپل استاد دې راته ښیه ماشوم د ډېر تکلیف نه او مشقت نه پس خپل راهب ورته خو بادشاه هغه راهب روغتو هغه راهب چې دی مړی کړ چې کله هغه راهب وفات کو دغه ماشوم چې دی ورځ په ورځ د هغه مقبولیت هم سیوا کېدو د هغه په زړه کې د خلکو مین هم سیوا کېده بادشاه دا سوچ وکړو چې دا ماشوم خو زما لپاره خطره جوړېږي نو خپل نوکران یې ورسره کړو ورته اډر وکړو چې دا بوځې په سمندر کې په کشتۍ کې کېنوي او چې کله مینځ ته ورسېد دا ماشوم چې دی دا به وغورځوي
چې کله کشته سمندر ته سین ته اوبو منځ ته ورسه ماشوم بیا ندا کې الہ العالمین کوستا دا راهب په سچ باندې استاد دین او وحدانیت په سچ باندې یا الله ما د دینه بچ کې رب ذو جلال او طوفان رولې هغه خلک چې کوم د بادشاہ نوکرانو هغه ټول چې دی هغه اوبو ته ولې د مړ شو دغه ماشوم په یو تخته راغی بیا د بادشاہ سلامت دربار ودرېد او بادشاہ ته بیا د رب ذو جلال د وحدانیت درس ورکوي چې د رب ذو جلال وحدانیت ومنو د خپل کار نه چې دی ترشه خلک د رب وحدانیت ته پرېږده هغه بادشاہ بیا ورڅخه خپل عمله کړه او یو غر ته وخجې او د هغې ځای نه رالاړه کړه چې کله هغه ماشوم غر ته وخیجو او عمله ورسره شوه بیا د ماشوم د غر په څوکه باندې سوال کوي الہ العالمین او که ستا د دین په سچه باندې او هغه راهب په حقه باندې ما د دې خلکو نه بچ کړي رب ذوالجلال طوفان رولېږو هغه ټول عمله لاندې رولېده دغه ماشوم صحیح سلامت بیا د بادشاه دربار کې ودرېد بادشاہ ورته وایي چې تا کوم داسې سیز دی چې د هغې د وجې نه به زه بادشاہ ته وایي چې ته ما باندې ځان مه ستړی کوه زه درته یو طریقه ښیم خو ما مړ کې زما یو طریقه بس بادشاہ ورته وایي کومه طریقه ماشوم ورته وایي ما به یو اونې پورې وتړی او یو تیر به راخوشي کې دا ټول خلکه به راغونډ کړي او یو تیر به راخوشي کې خو چې کله ته تیر راخوشي کې ته به دا الفاظ وایي چې بسم الله برب الغلام دا الفاظ به یو تیر به راخوشي کې بس زه چې دی دا مړ شم زه به شهید شم بادشاه همدغه صاحب وکړو ډېر خلک یې راغونډ کړل یو مجمع راغونډه کړه ماشوم یې یو اونې پورې وتړو او ماشوم چې کله تیر ورخوشي کو ټولو خلکو په یو زبان سوی چې بسم الله برب الغلام ماشوم خو شهید شو چې هغه مجمع کې څومره خلکو رب ذوالجلال ټولو له ایمان ورنصیب